دومه خبره موږ څه دا ده چې له الله تعالی امید ساتي او په کار هم دی چې موږ امید ځینې وساتو په ځکه له الله تعالی به ناامیدي نه ده په کار او ناامیدي کفر ده نو لیکن له الله تعالی امید ساتي د جنت امید ساتي د رزق امید ساتي د حلال امید ساتي کاروبار امید ساتي د فرست پوزیشن د پاسېدل امید ساتي لیا بل شرعي حاجت پوره کېدل امید ساتي لیکن طلب نه کوي نو دغه امید بیا تا ته څه فایده نه درکوي ستا د ثواب امید دی خو ته نیکۍ نه کوي ستا د حلال رزق امید دی لاله خو لیکن ته حلال رزق په تلاش کې وځې نه ستا د پاسېدلو امید دی خو لیکن ته محنت نه کوي ستا د بل داسې د دنیا یا د آخرت ته د جنت امید ساتي چې الله به جنت راکړي او بیا به جنت فردوس راکړي خو لیکن ته د جنت لپاره چې کوم اعمال دي د جنت چې کوم لیار ده هغه پالو کوي نه پر هغه ځي نه نو هغه چې کومه لیار ده الله بار بار راته فرمایي اهدنا الصراط المستقیم لکه موږ ورته یا الله څخه لیار راوښي صراط مستقیم د الله لیار ده خو ته پر ځي نه په کردار او په عمل دا ور ثابتوي نه یعنې ته هغه اعمال نه کوي چې کوم د جنت د تلو ذریعه ګرځي یعنی امید خو له خدای دا ساتي چې جنت فردوس به مو په برخه وي حلال رزق به راسره وي جنت فردوس به مو په برخه وي الله به حلال رزق راکوي او ښه عزتمن به یم او د لوی علم خاوند به یم او د ډېر دولت مالک به یم او لوی جایداد به مو وي خو د دې دپاره ته عمل کوشش طلب دا کوي نه چې کله ته طلب نه کوي بغیر له طلب امید ساتي نو دغه امید بیا تا ته فایده نه درکوي